او ورسره تاسو د اولاد دپاره چې دی که نه څومره ملګري چې اوس دغه ویډیو به تاسو ګورئ اولاد دپاره بهترینه دعا پیغمبري دعا هغه دا ده ربي لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین. دا د هر فرض مونځ نه پس 313 یعنی 314 کرته به دا وایي او په دې نیت به وایي چې الله مونږ ته نیک عمله صالحه اولاد را نصیب کړي. هغه که ستاسو ضرورت د نارینه اولاد وي او که د زنانه اولاد وي چې کم اولاد ستاسو حاجت وي یو د چا بیخي اولاد نه وي نو هغه دې هم دغه دعا وي او که د چا اولاد وي خو نارینه اولاد نه وي هغه دې هم دغه دعا وي ربي لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین. دا دعا ډیره وایي او دا د منځونو نه علاوه هم دا ځان ته یو وظیفه جوړه کوي هر وخت یې وایي په هر ټیم کې وایي دا ځان دپاره یو وظیفه کوي. خو مهرباني به دا کوئ چې کله دغه وظیفه کوئ د 15 وخته مونځ اهتمام لازمي دی ورسره د ګناه نه ځان ساتل دا ډېر لازمي دي. ګناه څه ده نوره ستاسو څه ګناه به خو خپلو کې چې کښېنئ غیبت وغیره شو دغه رنګې موبایل دی سبا بدنظري یو شی بل شی دې نه ځان ساتل پکې لازمي دي. باقي دا وظیفه شروع کوئ په یقین سره شروع کوئ انشاءالله العظیم الله جل شانه به د دې فایدې تاسو ته په لږ وخت کې درښکاره کړي. او ورسره که کولی شئ یا صمدو یا صمدو یا صمدو دا هم د الله نوم دی دا هم ورسره وایي 313 مرتبه د هر فرض مونځ نه پس دغه ربي لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین. او ورسره تقریبا چې داسې 101 مرتبه یا 121 مرتبه دا یا صمدو وایي. د دې ذکرونو نه مخکې وروسته به 11 کرته درود شریف لازمي وایي. کم درود چې تاسو ته اسان وي تاسو ته یاد وي عام درود دغه مونږ او تاسو چې مونځ کې وایو درود ابراهیمي دا هم ویلی شئ که دا تاسو ته یاد وي یا صلی الله علیه وسلم دا هم ویلی شئ. د هر فرض مونځ نه پس 11 مرتبه 11 کرته مخکې وروسته درود شریف او 314 کرته ربي لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین. بیا 11 مرتبه 11 کرته درود شریف مخکې وروسته بیا ورپسې یا صمدو 101 یا 121 مرتبه. نو انشاءالله العظیم د دې فایدې به تاسو ته الله درښکاره کړي او انشاءالله موږ هم درته دعاګانې کوو. د څومره مسلمانانو چې اولاد نشته دی ټول ملګري ورته دعا وکړي چې الله جل شانه ورته نیک عمله صالح اولاد ورنصیب کړي او الله دې د اولاد خواږه دې ته په دې خپله زندګۍ کې زر تر زره وښایي. انشاءالله زموږ دعاګانې په تاسو سره وي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. که تاسو خپل آنلاین قرآن او دینی علوم زده کول غواړئ او یا خپلو بچیانو کشرانو ته په خپل کور کې په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن حفظ ناظرات تجوید قاعده مسنون دعاګانې د اودس د غسل مسائل څومره چې دینی مسائل دي دا ور زده کول غواړئ نو همنن زموږ په دې بیت العتیق آنلاین قرآن اکیډمۍ کې ایډمیشن وکئ داخله وکئ. تاسو که د دنیا په هر ګوټ کې په هر ځای کې همنن زموږ په دې اکیډمۍ کې داخله وکئ انشاءالله العظیم په احسنه طریقه سره په بهتره طریقې سره به ستاسو کشرانو ته تاسو ته دینی زده کړې درکول کی. سکرین باندې چې کوم نمبر تاسو ښکاري په دې باندې به موږ سره په واتس اپ باندې رابطه ساتئ.